الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. یوزل پشوق باندې درود شریف و اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء کرام، ددی علاقی د خیبر جنسی د قمبر قوم پدین مین مسلمانانو، زه تقریر کول نه غواړم ځکه زه بیمار یم، زما مرۍ خرابه ده. ما چې دا دومره ځان رستو که نو صرف د دعا دپاره چې زه به دعا وکم. ستاسو دا جلسه چې ده دا د قرآن کریم په نسبت جوړه شوې ده. لږ مخکې د قرآن کریم ختم شو، یو سل شپېته ماشومانو د قرآن کریم ختمونه وکړه. د هغوی په سر باندې دستاربندۍ پټکې وتړلی شو. مانا مخکې مفتی صاحب د قرآن کریم په عظمت باندې بیان وکړ. د صحابه کرامو ته الله چې دا دومره لوی شان ورکړی و، وجه دا وه چې د هغوی نسبت تعلق د قرآن کریم سره و. ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما، الله د دې قرآن په وجه ډېرو خلکو له عزت ورکوي. نو صحابه کرام چې څومره عزت الله ورکړي د دې قرآن کریم په وجه باندې، خو ګورئ صحابه کرام هغه خلکو چې د قرآن کریم حکم براغې، نو هغوی به د قرآن کریم په حکم باندې عمل کو. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. په دې آیت باندې چې صحابه کرامو کوم عمل کړي زه هغه واقعي نشم بیانولی. په دې قرآن کریم کې یو آیت دی، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا. الله وی څوک دی چې الله ته قرض ورکي، قرض په اخلاص، او بیا به الله غته
ډبل په ډبل باندې اجرونه ورکوي. د الله په نوم باندې مال ورکول دا داسې دی لکه الله ته قرض ورکول. دنیا کې یو شریف انسان د چا قرض نه ایساری، نو چې کم سړی الله ته قرض ورکي نو الله به د قرض چریم نه ایساری، بلکې دله به پورا بدله ورکي. چې دا آیت نازل شو د نبی علیہ السلام په زمانه کې دا خلق په درې ډلو باندې تقسیم شو. یو ډله د یهودیانو وه، یو ډله د منافقانو وه، یو ډله د صحابه کرامو وه. چې کله یهودو دا آیت واورید چې الله د بندگانو نه قرض غواړي، نو یهودو دا ویل الله غریب شوی دی، موږ نه قرض غواړي. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا. الله وی ما د هغه کافرانو خبره واوریده چې هغوی دا وویل چې الله غریب شوی، موږ مالدار یو، موږ نه قرض غواړي. دا د کافرانو ډله وه. یو ډله د منافقانو وه، هغوی چې د آیت واورېده په جیبونو باندې لاس کېښوده چې اوس موږ نه الله قرض غواړي. الله د هغوی په باره کې آیت راولېږه: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. الله وی اے بخیلانو ګمان مکوئ چې دا بخل چې دی دا تاسو ته غوره دی، بلکې دا ډیر شر دی. د قیامت په ورځ به دغه مال چې تاسو پکې بخل کوئ دا به الله ستاسو غاړې ته واچوي، او د دې نه به یو مار جوړ شي او دې سړي له به ټکونه ورکوي. بخیلانو په باره کې آیت راغی. یو ډله د صحابه کرامو وه. یو صحابي دی ابو دحداح رضی الله تعالی عنہ، دا پیغمبر علیہ السلام تراغی: اے دا اللہ پیغمبر، اللہ مونږ نه قرض غواړي. نبی علیہ السلام ورته وی چې آو الله د دې په بدله کې تاسو له جنت درکوي. داسې آمنے سامنے دا صحابي کېناست. نبی علیہ السلام ته وی الله مونږ نه قرض غواړي، آو د دې په بدله کې الله تاسو له جنت درکوي. دا صحابي ورته وی دا الله پیغمبر لاس راکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاس ورکو. دا صحابي ورته وی مدینه منوره کې زما د کجورو یو باغ دی، مغه باغ کې 600 ونې د کجورو دي. ما دا باغ الله ته په قرض کې ورکو، الله به مال د دې په بدله کې جنت راکړي. ما دا باغ د مدینه منورې ډېر مزیدار باغو، ډېرې ښایسته کجورې وي، په دې باغ کې اوبه بهیدې. نبی علیہ السلام به د مازدیګر مانځه نه بعد دې باغ ته دا اوبه به اسکلي، کجورې به یې خوړلې، ډېرې مزیدارې وي، ډېر مزیدار باغو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د دې صحابي قرباني ولیده دعا کوي: وصلی علیهم ان صلاتک سکن لهم. پیغمبره چې دا کم خلق د الله په نوم مال ورکوي دوی له دعا وکا، ستا دعا د دوی د پاره سکون او اطمینان دی، د دوی د زړه تسلی ده. دا صحابي پاڅېده
خپل باغ ته لاړ. باغ کې ښځه ګرځي، واړه واړه بچي ګرځي. ښځې نامه ده ام الدحداح رضی الله عنها. دې بیبي ته وایي اے ښځې واوره ما خو یو سودا وکړه. بیبي ورته وایي څه سودا دې وکړه؟ وایي ما دا باغ الله ته په قرض کې ورکړ. هغه بیبي ورته وایي بهترینه سودا دې وکړه، د ګټې سودا دې وکړه، الله دې دې سودا کې تعالی برکت واچي. بیبي ته وایي روزه دا باغ زمونږ نه دی، دا باغ ما الله ته په قرض کې ورکړی. ښځه را روانه شوه، بچی راووته، لاس کې کجوري دي. دا صحابي ورته وایي بچیا دا کجوري اوس زمونږ نه دي، دا ما الله له په قرض کې ورکړي. کجوري د لاس نه واغستې، باغ کې ګزارې کړې. د بعضې بچو په خوله کې کجوره وه، دې صحابي خولې ته ګوته کړه، د بچو د خلو نه یې کجوري راویستې. بچیا دا کجوره مه خوره، دا ما الله ته په قرض کې ورکړی باغ دی. د خولې نه یې کجوري راویستې، ایم باغ کې وغورځولې. ښځه بچي سره د دې صحابي د باغ نه راوواته. دا واقعه خو مې بیان کړه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه سره ناست دی او د دې صحابي چې دا چا قرباني وکړه، چا چې باغ الله له په قرض کې ورکه، د دې صحابي باره کې نبی علیه الصلاة والسلام یو درې جملې ویلي. یوه جمله د تمامي دنیا نه غوره ده او عجیبه کلمات دي. کم من عذق رداح ودار فیاح لأبي الدحداح. اگر چې د نبی علیہ السلام کلام کې سجع نه وه، علما سجع پیجني، علما قافیه پیجني، دا اتفاقی کلماتو برابر شو. دا اری جملې په آخر کې حا راغله، حا حا حا. کم من عذق رداح ودار فیاح لأبي الدحداح. ترجمه یې واوره. نبی علیہ الصلاة والسلام وی واه کم من عذق رداح، وا څومره د کجورو ونې دي، ودار فیاح وا څومره پراخه مکانونه دي په جنت کې. لأبي الدحداح د دې صحابي دپاره چې نامه ابو الدحداح دی. نبی علیہ السلام د معجزې په طور د جنت بنگلې، د جنت د کجورو ونې نبی علیہ السلام ولیدي او صحابو ته یې بشارت ورکړ چې د دې صحابي دپاره په جنت کې څومره د کجورو ونې دي، په جنت کې څومره بنگلې دي. د چا دپاره؟ د ابو الدحداح رضی الله عنه دپاره. تا صحابو د الله په دین قرباني ورکوله. زه واقعات نشم بیانولی، ما به دا خپل زړه لږ یخ کړی وی، خو افسوس دا دی مرۍ مې ډېره خرابه ده. دا مدرسه د قرآن کریم مرکز نن ستا په خیبر ایجنسۍ کې، ستا په قمبر قوم کې چې د کومو علماو په سر دستاربندي وشوه، په دې تیرا کې او مولانا صاحب، مولانا نصر الله صاحب، دا مشران پیژني، سره ګیره وه او دلته په کمبر آباد کې د بیسۍ غره سره یې کورو. هغه به ما ته واقعه بیانوله. زه په تیرا کې امام ومه، والله چې د جنازې سړی به نه و، 4 ګنټې به ما په کچر مزل کولو او زه به جنازې ته تلم. یو نه به ستړی رالم بل ته، د بل نه به ستړی رالم بل ته. د قرآن قاری نو، عالم نو، د قرآن او د دین د علم دومره کمی و. نن چې په خیبر ایجنسۍ کې کم علما دي، که شلوبر قوم ګوري، که ملک دین خیل ګوري، که کاخیل ګوري، شمار یې نشته. نن الحمدلله ستا د بچو کتارې ما ولیدې، هغه سر نه تر دې سره قطار نه ختمېده. د مفتی صاحب لاس باندې ستړیوالی راغې، زما په لاس ستړیوالی راغې. اے قومه د دې نعمت شکریه ادا کوي او یو ځل خو ووایي چې الحمدلله. د دې نعمت تکبیر، نعره تکبیر، سر په کب سر بلند، سر په کب سر بلند، تاجدار ختم
قائد مولانا فضل الرحمان صاحب دا اللہ دا دی نعمت شکریہ کچری تاسو ادا کړه لئن شکرتم لازیدنکم اللہ وی کزما پا نعمتم شکر ادا که دا نعمت بدر تنورم زیاد کم ولئن کفرتم کچری تاسو ناشکری وکړه ان عذابی لشدید اللہ وی زما عذاب دیر سخت دے اللہ دی مونگ لد شکر توفیق راکی اللہ دی مونگ دا ناشکری لد بچو ساتی مدرسی مونگ تا علماء راکی مدرسی مونگ تا حافظان راکی مدرسی مونگ تا مفتیان راکی مدرسی مونگ تا آغا گلان راکی آغا گلان پا واللہ چی دا چمن گلان ورن شرمیگی چنن ستا دا دی بچو دا نورانی چہری ستا دا بچو پا سر باندی قرآن او دستار بندی دا دمر لوی نعمت تے او عجیب خبر خدا دا قرآنی کریم باندی اول تلفظ اول چی جب خوزیدلی پا قرآن دا نبی علیہ السلام جب خوزیدلی اول چی قرآن سینہ کی جمع شوے دا نبی علیہ السلام پا سینہ کی قرآن جمع شوے اول چی دا سینی تعلق دا قرآن سر راغلے اگا سینہ دا پیغمبر علیہ السلام دا نن ستا دا بچی دا جبی تعلق دا نبی علیہ السلام دا جبی سر راغے ستا دا بچی دا سینی تعلق دا نبی علیہ السلام دا سینی سر راغے دا دمر لوی خلق دی دا طول فیض و کمال دا مدرسی دیکھا چی دا مدرسی نوے عالم شتا تعلیم نشتا چی زینی زبط سے حکم زی پکار دے مدرسی تا او زمانہ مخی او ملگری ہوئے زمانہ مخی دا عمران مولانا صاحب چی دا دی مدرسی نازم دے داوی خاندان او داوی کورنی مدرسی لزی ورکو وی منگ با دا تہمبانو لاندی کی ناستو اوی منگ لدا مدرسی دا پارزی ورکو الحمدللہ دا زی بندوبس خوشلو دا دی مدرسی آبادول دا دی مدرسی تعمیر دا دی مدرسی ضروریات دا دا تمام مسلمانانو ذمہ دا اللہ مدرسہ دا او دا زمونگا استاسو مدرسہ دا کہ سبا پا دی مدرسہ کی دا سی علماء و قاریان پیدا شو دا با زما استاد پارا صدقی جاریئی زنن تاسو خیبری جنسی او دا یو خبر در تکوما زپا 1994 کی فارغ شوے ما دری کالا کاخیلو کی تیر کری دی دا سیل خان کلی کی رشیدیہ مدرسہ اس اسلامیہ پنوم 2016 پوری زپلان شلوبر کس کمبر کیوما شلوبر قوم کی کمبر آباد سرا ما تا دا خیبری جنسی دا پریدی قوم غیرت معلوم دی مالی دلی دا دوی آگا کاسی چی دا ترکاری نڈکی او دا غخینا دا دوی آگا پلیٹونا چی دا بسکٹو نڈکی او دا مٹرونا دا عام خلقو نستاسو امتیاز دے الحمدللہ دا ملم پا پالنا کی دیر مضبوطی دا خدمت پا موقع کی تاسو امیش تا پار اول نمبر اغستے زنن پا دی دمر لویا مجمع باندی یو آواز کول غوارما ما دی مدرسہ کی چے اسکلی دا سی رات لما دا مدرسی نیم لنٹر شوے پتا خانہ نیم پاتی دی بیائی ما تا ہوئے چے پا دی مدرسہ کی دا سری 1,70,000 روپی قرض دا دی چت دا پاسا کمری جوڑاول پکار دی دا مدرسہ تعمیر 2-3 چتا او دا مخامخی نقشہ لگی دلی پا دی نقشہ با دا مدرسہ جوڑی گی بیا چی ما ستاسو بچی ولی دا پا واللہ چی ما تا دا کوڑی مدرسہ را یاد شوا التا الحمدللہ گن تعداد کی علماء فارغی گی سباب خیبری جنسی کی پا قنبر قوم کی دا دارالعلوم دیوبند او دا دارالعلوم حقانی پشانی او مثال وی زپدی عظیم مجمع باندی آواز کول غوارم دا دی مدرسی دا پارا یو چاندہ کون یو چاندہ خدا نوے ما چی 1 لاکھ دا نوے ما چی 50,000 خوشترے پکی دا سی خلق واللہ چی پدی سربند کی ما چاندہ کڑی وا 28 لاکھ روپی چاندہ شوی اور تولی مدرسی پدی چاندو آبادی گی نن تاسو تاواز کو ما منزل لذی یقرد اللہ قرضا حسنا چوک دے چی اللہ تا قرض ورکی ابو الدحداح رضی اللہ عنہ قربانی جو اندی کول پکار دی کم یو ملگرے بھئی چاگا اعلانو کی چنن میں اللہ تا دمر پیسی پا قرض کی ورکڑی او دا دی پا بدل کی با مالا اللہ جنت را کئی مالا با اللہ جنت کی مقامات را کئی
کوم یو ملګری به چا د خپل ځان نه اعلان وکړي چې د دې مدرسې د تعمیر او د آبادۍ دپاره زه دومره قربانۍ ته تیار یم؟ کم یو ملګری دی؟ بنیاد به څوک کېدي د دې قربانۍ؟ 1000 روپۍ ماشاءالله. نورې ملګري دا مشران ټول رستو ناست دي او مخکې ماشومان ناست دي. ماشاءالله حاجي صاحب 5000 روپۍ د دې دینی مدرسې دپاره رب العالمین ته په قرض کې ورکړي. شابه کومو ملګرو اراده